آیت نمبر 45 دویم رکو سلیرشتم سپارہ صفحہ نمبر 6 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون صدق الله العظيم سورة زمر آیت نمبر 45 دویم رکو سلیرشتم سپارہ پدی آیت کې الله رب العزت د کافرانو بد خصلت بیانوي د کافرانو بد خصلت دا دی چې کله د دې په مخ کې د الله تعالی د وحدانیت ذکر وشي او د الله تعالی د قدرتونو ذکر د کافرانو پروان دي وشي نو د دې چې کوم دي دومره نفرت ته د الله تعالی سره چې پزړه کې دومره غوسه راشي چې د زړه د غوسې اثرات په چهرو باندې ښکاري شي د تندي د کرخي چې کوم دی راګون شي او مخه چې کوم دی انتهایی افسرده شي دا ځکه چې د دې د الله تعالی سره انتهایی نفرت ده او چې کله د دې په مخ کې د دې د بوتانو ذکر کیږي چې دا بوتان ډېر خ مخلوق دے او د دې چې کم دے حاجتونه پوره کوي نو الله فرمایي چې د دې چې کم دے انتهایی خوشاليږي نو دا د دې هغه خصلت الله تعالی ذکر کوي اور دویم په دې کې الله رب العزت په دې دویم آیت کې 46 نمبر آیت کې فرمایي وی قلت وتو نبی له صلوات و سلام چې الله رب العزت د زمکه او د اسمانونو پیدا کوونکی دی نو چې الله رب العزت د زمکه او د اسمانونو پیدا کوونکی شو نو د عبادت لایق هم څوک شلو الله رب العزت واذا ذکر الله اور هر کله چې یاد کړی شي الله رب العزت وحده یوازي اشمئزت قلوب الذين نفرت کوي زړونه د هغه خلکو چې لا يؤمنون بالآخرة چې ایمان نه لري په آخرت باندې واذا ذكر الذين او هر کله چې ذکر کولی شي الذين ده خلق چې من دونه چې د الله رب العزت نه سوا دي اذا هم يستبشرون نو فورا دوی خوشاله شي قلت وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللهم اے الله فاطر السماوات والارض پیدا کون کی د اسمکه او د اسمانونو عالم الغیب او پیدون کی د پپټو والشهادت او پخکار شزونو باندې انت تحكم هم تید بفیصله کوي بین عبادک د خپل بندگانو ترمنځ فيما كانوا فهغه سکه فيه يختلفون چې دوی به اختلاف کولو واخر الدعوانا الحمد لله